الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې او په طریقه باندې منګولې لګول دا ضروری دي چې د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقو او د سنتو تابعداري وکړو، او خصوصا په دې وخت کې چې د الله د پیغمبر د طریقو خلاف کیږي، د الله د پیغمبر د سنتو خلاف کیږي. منګه مسلمانان لا مؤمنان لا پکار ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې منګولې ولګو، په دې باندې عمل وکړو. او قرآن کریم د الله رب العالمین خسته کلام دی، دا خو منګه تاسو باندې لازم دی. د دین وروسته دویم چې موږ ته هغه حکم دی، هغه د نبی علیه الصلاة والسلام تابعداري ده، د الله د پیغمبر په سنتو باندې منګولې لګول دي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول، د الله تابعداري وکړي او د رسول تابعداري وکړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما. تاسو کې ما دو شیزونه پرېښودو، په دې باندې منګولې ولګوئ، تاسو به چرتم ګمراه نشي. یو د الله کتاب او بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث، د الله د پیغمبر سنت. نو قرآن کریم باندې عمل کول دا سبب د کامیابی دی. په حدیث باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کول دا سبب د کامیابی دی. او که موږ چېرته قرآن کریم باندې عمل شروع کو، په دې باندې عمل کاو، دارنګې په سنتو باندې موږ عمل کاو، نو زموږ به دنیا هم ښایسته وي او زموږ به آخرت هم ښایسته وي. موږ به چېرته هم ګمراه نشو، چېرته به بېلارې نشو، چېرته به خراب نشو، چېرته به بیا موږ الله نه ضایع کوي. کوم یو سړی چې د الله په کلام باندې منګولې لګوي، په هغې باندې عمل کوي، هغې له وخت ورکوي، د سنتو تابعداري هغې له وخت ورکوي، خپل اعمالو ته ګوري، خپل ژوند ته ګوري، هغه د نبي علیه الصلاة والسلام د سنت مطابق خپل ژوند تیروي، نو الله رب العالمین داسې سړی نه خرابوي، داسې سړی نه ګمراه کیږي. الله پیغمبر فرمایي چېرته هم تاسو ګمراه نشئ که تاسو منګولې ولګولي، یعنی عمل هم وکړو، خپل ژوند هم د دې مطابق جوړ کړو، یو د الله کتاب او بل د نبی علیه الصلاة والسلام سنت. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما ټول امت په جنت ته داخلیږي مګر هغه څوک چې انکار وکړي. صحابه کرامو وفرمایل چې یا رسول الله څوک دی چې انکار به وکړي؟ الله پیغمبر وفرمایل چې چا زما تابعداري وکړه دا به جنت ته ځي، او چا چې زما نافرماني وکړه نو د انکار وکړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې منګولې لګول، د دې تابعداري کول دا سبب د جنت د داخلېدو. که سړی دې حدیث ته سوچ وکړي، سړی ډېر زیات خوشحالېږي په دې باندې، او دا وله بیا خوند ورکوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعدار شي. او خصوصا په دې وخت کې ډېر خلک داسې چې د سنتو خلاف کوي. کوشش دا پکار دی چې په هر یو عمل کې سړی سوچ وکړي چې په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه څه ده، په دې کې سنت طریقه څه ده. خوب ته دې سړی وګوري، مثال طور باندې خوراک ته دې وګوري، خپل لباس ته دې وګوري، ناستې پاستې دې وګوري، خپل عمل او عبادت ته دې وګوري چې د نبی علیه الصلاة والسلام هغه طریقه به دې کې څه ده چې په هغې باندې موږ منګولې ولګو. الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.